نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یو حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپل امت ښځو باره کې ذکر کولو چې فرمایي چې ما امت کوم ښځې دغه ته به جهنم کې ډېر هولناک عذاب کې به دوی مبتلا وي امت چې کوم د عذاب د کتنو سره ماته ژړا راځي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په یو حدیث کې تقریبا 6 قسم عذاب د ښځو باره کې ذکر کړ اول دا د حدیث فرمایي پیغمبر اسلام د عذاب باره کې مفهوم دا ده چې ما یو ښځه وکتله چې په خپل ویښتانو ذریعه جهنم کې لټکو شوې ده او دغه چې کوم دماغ ده که نه خوټېږي لکه یو هانډي کې چې کوم د خاورې چې کوم د غریای کې چې کوم د سالن خوټېږي که داسې د دماغ هم خوټېده تاسو خپل اندازه ولګئ چې جهنم دا غټه خبره ده بیا هغه کې د عذاب کول دا هولناک عذاب دا هم ډېر غټ خطرناک خبره ده الله پاک مو غوڼ د عذاب نه خپل پناه کېږي امین او بیا هغه نه بعد ویښتان لټکو کول بیا دا تکلیف دې سزا ده بیا هغه نه بعد دماغ پخېدن دا بله سزا شوه یوه ښځه ده دویمه ښځه دا ده چې ما د پیغمبر فرمایي چې ما وکتله چې جهنم کې دا ښځه مې وکته چې هغه وله ژبه لټکو شوې ده ژبه بل باندې الټه لټکو شوې ده تاسو اندازه ولګوئ چې چا وله ژبه تاسو راکینج کوي او بیا هغه ژبه چې کله تاسو بار وباسي هغه ځای سره پوره جسم بیا لټکو شي نو سره سخت تکلیف سړی صرف لاس لټکو شي دا هم د ده لپاره مرګ بدتر ده بیا ژبه خو ډېر نازک شی ده درېیمه ښځه پیغمبر صلی ما وکتل جهنم کې چې هغه خپل سینو په بل باندې جهنم کې لټکو شوې ده څلورمه ښځه چې ما وکتل هغه ما داسې وکتل چې هغه وله چې کوم دواړه چې کوم خپې دي هغه سینې سره بندل شوي دي تړلي دي او دغه دواړه لاسونه چې کوم دي که نه هغه پیشاني سره تړل شوي دي تندې سره پیغمبر صلی فرمایي چې پنځمه ښځه چې کوم ما جهنم کې وکتل هغه داسې حالت کې وکتل چې هغه وله چې کوم مخ و خنزیر په شکل باندې او نور جسم د خر په شکل باندې او حقیقت دا و چې هغه ښځه چې کوم ده که مار او لړمانو منځ کې تاوا ورتاو شوې وه پیغمبر صلی فرمایي چې شپږمه ښځه چې ما په دا حالت کې وکتل چې هغه په سپي په شکل کې وه او دغه د خولې په لارې باندې جهنم ول اور داخلیږي او د ډکې متیازې په ځای باندې هغه اور وځي او عذاب ول یو فرشته جهنم ول چې ګزرونه دي که نه ګرزونه چې ورته وایي هغه دا باندې دا وایي نو پیغمبر صلی دا 6 قسمه ښځې ذکر کړي تفصیل سره ذکر کړي او دې کې بیا د سبب چې شی او دا په کوم سبب به وجې نه د عذاب میلاو شوی و هغه به انشاءالله آینده چې کوم بیانات وسیلې کې به انشاءالله تفصیلا یو به ذکر کوو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین